رمضان کے آخر 10 شپو ورځو کې اعتکاف مقرر شو. نو دې 10 شپو کې چې یو بنده اعتکاف کوي کدی ویښ دی او کوده دی د عبادت کې که به عبادت خو په جماعت کې پروت دی د لیلة القدر هغه بې شمېره ثوابونه خامخا دې بنده له ورکېږي کم چې په جماعت کې اعتکاف ته پروت دی. دا ثواب یوازې د سړو دپاره نه دی بلکې دا د زنانو دپاره هم دی. نو زنانه په خپل کور کې ځان له د مانځه ځای به خوښ کړي او په هغه ځای کې به د اعتکاف په نیت باندې کښېني دا 9 شپې ورځې به هلته تېرې کړي. نو زنانو ته په کور کې د اعتکاف ثواب، نارینهو ته په جوماتونو کې د اعتکاف ثواب الله ورکوي. خو د اعتکاف سره لږ پال پرهیز هم پکار دی. کم بنده چې په جماعت کې د اعتکاف په نیت کښېني نو هغه په 20 رمضان د ماښام نه مخکې دی کښېني. که یو سړی د ماښام نه وروسته راغی وایي چې زه اوس نیت کوم او اعتکاف ته کښېنم نو د دې بنده هغه مسنون اعتکاف نه کېږي. ماښام نه مخکې به کښېني او نیت به کوي. بغیر د نیت نه که ټول عمر جماعت کې ناست نو اعتکاف دی نشته. نو نیت به کوي چې د آخرو 10 شپو ورځو د سنت اعتکاف نیت کوما او په دې نیت باندې دی به جماعت کې د ماښام نه مخکې کښېني. اوس د اعتکاف شروع شو. دله غټ پرهیز دا دی چې د مانځه د ځای چې دا جومات دا حال دی برنډه ده او دا صحن دا ټول د مانځه ځای دی. دې ته مسجد وایي. مسجد د سجدې ځای. نو دی به د مسجد د حصې نه بهر وځینا. په جومات کې د امام کمره، د طالبانو کمره، سبیل، غسل خانه، د پیزار ځای دې ته مسجد نه وایي. دې ته به اعتکاف والا بنده ورځي نه. سړی اعتکاف ته ناست دی کله طالبانو کمرې ته ورشي، کله د امام کمرې له ورځي، بې ضرورته سبیل ته ورځي او د چاردام لتلی شي و پیالې وینځل رکیبې وینځل دی له به که دی لاړه نو اعتکاف به مات شي. غسل خانې ته دی نه ځي، د پیزار ځای ته هسې به نه ځي. دا د جومات نه د مسجد نه بهر دی. زموږ د عوامو ذهن خو چې د جومات په دروازه راننوتې ټول جومات دی. و دا ټول مسجد نه دی. د مسجد 2 حصې وي، یو د مانځه ځای، یو د مانځه نه علاوه د جومات د ضروریاتو ځای نه دی، هغې ته فنای مسجد وایي. نو د پیزار ځای فنای مسجد دی. سبیل د اودس چاردام ځای فنای مسجد دی. غسل خانه که جومات کې وه دام په فنای مسجد کې ده او د امام کمره، د طالب کمره دا فنای مسجد دی. نو معتکف دا کم بنده چې اعتکاف کوي دته معتکف وایي. نو دا معتکف به مسجد کې اوړي روړي فنای مسجد ته به نه ځي. اودس مات شو، اودس د بدې سبیل لذي د اودس ماتي تقاضا ده دی به بهر ځي. جماعت کې دا کار نشته دی نو دی به بهر وځي. دا ضرورت دی. جماعت سره څومره نږدې چې د اودس ماتي ځای وي نو هلته دې لاړ شي. دا به یو بنده خپل کور د جماعت نه لرې دی او دی اودس ماتي له کور ته ځي نو اجازت ته لاړ دی شي. اودس به مات کې فوراً به بیا جومات ته راځي. کور به ایسارېږي ناست نه وړو زګو سره ګپ شپ شروع کړي نو فوراً به دی جومات ته راځي. فرض که خپل کور لرې دی او د یو بې تکلفه دوست بیټک دی هغه جومات سره نږدې دی نو که دی هلته اودس ماتوي نو دغه بیټک ته دی ورشي. بعضې بنده خپل ځای سره عادت یې بل ځای کې کار نه کېږي نو چې کم بنده خپل کور سره عادت دی د خپل کور ته لاړ شي که لرې وي هم نو اودس ماتي لا د جومات نه وتی شي هسې به وځي نه. چې ډوډۍ راوړو دپاره څوک شته نه. دا بنده اعتکاف ته کښېني
او د کور نه د چای ډوډۍ راوړو څوک شته نه نو دی د کور اطلاع ورکړي چې کله طعام تیار شي نو اوس خو موبایل شته نو یو مسکال دی ورته وکړي چې خوراک تیار دی دی به ورشي او فورا به یې راولي جومات ته به یې راوړي جومات کې به یې خوري کور به یې خوري نه نو ځان لا که بل څوک د راوړو نو دا خدمت دی ځان له کولی شي د کوره به ډوډۍ راوړي جومات کې به یې وخوري په کور به یې ساریږي نه ځان سره به بنده یو لاس وینځونکی کېږي په جومات کې یا بل لوښي او لګن به ځان سره کېږي کله کله دې خوله کنګالوي نو خوله کنګالولو له سبیل ته نه ځې که لاړې نه اعتکاف دې ماتېږي نو دا لاس وینځونکی او لګن دی یا ټیم پروت دی نو هغې کې خوله کنګال که اوبه ور واچوه پیالې وینځې رکیبې وینځې نو سبیل ته به نه ځې که سبیل ته لاړې پیالې او رکیبې وینځلې اعتکاف مات شو نو دا خوا کې د لوښي په دې کې به هغه استعمال شوي اوبه جمع شي کله اودس چهاردام له ځې نو ځان سره به یو سبیل کې بیا توی کې او مستقل دی له د تلو اجازت نشته د زنانو اعتکاف آسان دی د سړو په نسبت باندې ځان له به کور کې یو کمره کې ځای خوښ کړي نو په هغې کمره کې به دا زنانه د اعتکاف په نیت باندې په شلم رمضان مازدیګر نه دی کینی نیت به وکړي نو د دغې کمرې نه دا لس شپې ورځې به دا بهر راوځي نه صرف اودس ماتي له اودس کولو له به راوځي نورې تقاضې د زنانه نشته نو دا به دغې خپل ځای کې به اعتکاف ته ناستې بار به وځي نه بهر راوتو سره اعتکاف ماتیږي بعضې کور کې غوا میخی او زنانه هغه لشي فلانی بی بی خو اعتکاف ته ناست خو غوا میخې لشلو له دې بار روزي نو که بار راووته نو اعتکاف یې مات شو دا به روزي نه اخلی پخلی له څوک شته نه نو دا به لږه کچن ته راشي اخلی پخلی به وکړي نو اعتکاف یې مات شو که د اعتکاف په دغې کمره کې دننه ورته نغرې ایښې دی او دا ټول څیزونه مو ورته هلته ایښي د پاخې کړه نو پاخه دي کې خیر دی خو کمرې نه راوتې نه ده دا خدمت کو که نه اعتکاف مات نه دی د کور بعضې کارونه یې نه هغې دپاره به هم راوځي نه د ګرمۍ او د یخنۍ د وجې به بار راوځي نه داسې ځای دی خوښ کړي چې دا لس شپې ورځې په اسانه پکې تېرېدی شي په دې اخري ورځو کې دا زنانه د صفائی کوي اختر نه ورځ دوه مخکې صفائی کوي او دا لوښي لرګي ټول راوباسي شوکیس او الماری دا خالی کړي بار میدان ته یې راوباسي ټول لوښي ووینځي او کمره کې جارو مارو وایي صفائی مفائی وکړي دا مشره زنانه کور چې اعتکاف ته ناسته وي دا ټول کار کوي زه به هم ورسره یو پوټی کار وکړم نو دا هم وله راوځي د دې اعتکاف مات شو او بعضې خو روځي نه خو څوک ورته وایي فلانی بي بي ته لږه بار شو چې دا ځای پاک کړو نو دا لږ ساعت له چې بهر کړلو نو د دې اعتکاف مات شو نو دا پرهیز به کوي که نارینه یي که زنانه یي د اعتکاف د ځای نه به بهر راوځي نه که راووته بنده نو اعتکاف یې مات شو په دې امت باندې د الله ډېر لوی احسان دی خکل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک دې امت ته نصیب شو او دې امت لا د ثوابونو دپاره د ډېرو ډېرو ثوابونو دپاره څه معمولي بانې الله لټوي معمولي څیزونو باندې څه ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي پخوانی امتونه سره د دې چې ډېر عمرونه او ډېر عبادتونه به کول خو هغوی له به دومره اجر او ثواب نه وي کم چې دې امت ته الله ورکړی دی د هغوی ثوابونه که کم دي نو په هغوی ظلم نه دی شوی چې هغوی له کم ثواب ورکړه د هغوی حق ډېر او کم یې ورکړه نه د هغوی چې څونه حق و هغه پوره حق الله ورکړی دی
دا غوی د عباداتو چې د څومره ثواب حقو هغه پوره حق الله ورکړی دی او هغه شانته دې امت له چې د کم ثواب حق دی هم ولا ورکړي خو دوی له زیاتی انعام هم ورکوي نو دا زیاتی انعام خو د چا د جیبه چې دي نو د هغه احسان وي د بنده د جیبه اوزي چې الله ډېرې ورکوي یو مزدور له 500 روپۍ ورکوي بل له 1000 روپۍ ورکړي نو په هغې 500 والو باندې څه ظلم خو نه شو هغه ته پوره اجرت میلو شو خو د بل له 500 زیاتې ورکړي نو دا د مالک انعام او احسان و نو دې امت سره د الله انعام او احسان والا معامله ده لږ څه باندې ډېر ثوابونه ورکوي د رمضان میاشت دا بزرګه میاشت او په دې کې ثوابونه الله ډېر دې امت له ورکوي دا د نورو خصوصیت نه دی هر یو عمل یو په اویا باندې زیاتیږي نفل په فرض حسابیږي او هر یو نیک عمل یو په اویا نو دې امت سره دا احسان د الله دی او په دې رمضان کې د آخري عشره آخري 10 شپو ورځو کې یوه شپه د لیلة القدر ده چې په هغې کې بې انتها ډېر زیات اجر او ثواب دی د هغې اندازه د انسان په دل و دماغ کې د په وس کې نه راځي چې څومره ثواب وي حساب کتاب څوک کولی نشي یوه شپه خیر من الف شهر د 1000 میاشتو نه بهتره ده 3 کاله 4 میاشتې نه څونه بهتره ده نو نه دی ویلې یو په 2 یو په 10 یو په 100 د الله علم کې چې څونه ده نو د انسان کیلکولیټر یې نشي راغشتی چې څونه اجر او ثواب په دې باندې ورکیږي اوس دغه شپه په دې رمضان کې ده په دې رمضان کې بیا په دې اخرو لسو کې ده الله به یو شپه ښولو چې دا فلانې شپه ده خو پیغمبر علیه السلام ته دغه وخت کې دا شپه ښودلې کېده او 2 صحابه کرامو یو بل سره چیړ چاړو که اوازونه پورته شو هغې اوازونو سره توجه د پیغمبر علیه السلام دوی ته شوې ده څه چل دی ولې جګړه کوې د دې جګړې د وجې هغه تعین الله پټ کړ اوس پته نه لګي چې کومه ده خو د اخرو 10 شپو کې یوه شپه لیلة القدر ده خامخا ده دې دپاره په رمضان کې اخرو 10 شپو ورځو کې اعتکاف مقرر شو نو دې 10 شپو کې چې یو بنده اعتکاف کوي که دې ویښ دی او که اوده دی د عبادت کې که به عبادت خو په جماعت کې پروت دی د لیلة القدر هغه بې شمېره ثوابونه خامخا دې بنده له ورکېږي کم چې په جماعت کې اعتکاف ته